اصول تخریج و دراسة الاسانید د دې صفحه دا 33 تاسو څخه څه صفحه دا تاسو صفحه کې ځکه دا ایډیشن ما څخه چې دی کې 33 نمبر صفحه دا هغه کې 28 41 دا فرق دی ها. نو بعض کسانو په کتاب کې ګوره 41 نمبر صفحه دا او زمونږ په دې کتاب کې صفحه نمبر 33 دا خطة العمل فی تخریج الحدیث اقدام کول عملی اقدام کول په تخریج د حدیث کې خطه مقدمه تمهیدیه فی تأمل حال الحدیث و تحدید الطریقة الایسر فی تخریجه. اول په حال د حدیث باندې تأمل کول دی غور فکر و تحدید الطریقه بیا خاص کول دی غیر لار الایسر چې آسان دی فی تخریجه یعنی هغه په تخریج کې بداس لار اختیارای چې هغه تحدید وکای یعنی مطلب کوتا کای ولکا چې هغه ته اسانی وي او تأمل بکې په حال د حدیثونو په خپل وي اذا عرض لنا حدیث کله چې موږ ته پیش یو حدیث دی حدیثونه واردنا تخریجه او موږ دغه حدیث تخریج اراده وکړو ومعرفت وجوده فی مصادر الاصلیه او موږ دغه معرفت پہچان وکړو چې هغه موجود دی په مصادر اصلیه او مصادر اصلیه څه دي محدثین په ځمانه دا هغه کتابونه ته وایي چې یو راوی خپل ځان نه شیخ ذکر کی شیخ لکه امام بخاری شو مسلم شو ابو داود شو ترمذی شو پیغمبر ته ورسي دې ته مصادر اصلي وي. ها که یو سړی داسې مطلب حدیث خو نقل کړ دی خو روات داسې نه ذکر پیغمبر ته نه رسولي هغه ته مصادر حدیثه ویل شي مصادر اصلي او ته نشي مصادر اصلي وي لکه امام بخاری مسلم او دارنګ چې احمد بن حنبل دا حضرات دا چې څومره دي کنه دوی خپل شیخ نه واخله پیغمبر پورسي. او اذا طلب منا یا موږ نه طلب کړی شي تخریج حدیث من الاحاديث یو حدیث د احادیثونه چې موږ ته دا طلب شي چې سړی د دې حدیث تخریج وکړه نو فاول ما نفعلوا اول هغه کار چې موږ کوم دی قبل البدو مخکې ابتداء بالبحث عنه چې موږ تلاش وکړو دغه نه په کتب کتابونو کې یعنی باس مباحثه نه مخکې تلاش نه مخکې موږ څه کار کوو او هو غدا ان نتامل حال الحديث الذي عرض لنا او طلب منا تخریجه چې موږ بغور فکر کو په حال د حدیث کې چې موږ ته پیش کړی شوی دی یا طلب کړی شوی دی موږ نه دغه تخریج وذلك بالنظر الى صحابه او دا په سر وذلك دا مشانله دادي دا عرض او دا طلب بالنظر په دې نظر سره الى صحابه چې موږ صحابي ته ګوري الذي رواه اول موږ صحابي معلومو چې دا حدیث چې چا نه نقل دی ابو هريره نه دی ابن عمر نه دی عائشه نه دی نو چاغي بیا دغه حدیثونه پته بیا لګی لکه کلا انکان مذکور په الحدیث کې چې مذکور وي اگر راوی نوم دغه صحابي په حدیث کې نوم با اول چې دی ټټول او تلاش د صحابي د نوم نه بکو یک او بالنظر فی موضوعه دوی مخبدا یو نظر کو په موضوع د حدیث کې چې د حدیث چا سره طهارت سره تعلق ته ک دغه سره تعلق ته سوته وي بيو سره تعلق ته جهاد سره تعلق میراث ته جو بس پاغه باب کې بګورنو آسان طریقه ده اوس طهارت سره تعلق ته نمون په ابواب طهارت کې بیا ګورو لک کتابونه په دغه وزن لیکل شوی دي. او بالنظر فی الفاظه درې مخبردادا یا په الفاظو کې نظر کو الفاظو کې لفظ څنګه دي هغه الفاظو کې نظر کو چې د الفاظ څنګه دي لکه او اول لفظ من الفاظه یا اول لفظ د الفاظ لکه ما کان رسول الله لم يكن رسول الله كان رسول الله كان امر الله نو کان دي لم يدي ما کان دي نو دې ته وګورو نو بیا په هغه فرض کې به موږ هغه لټو. او بالنظر سلورم خبر دی نظر کو الى صفات خاصه دغه حدیث خاص صفات تا يحملها ذلك الحديث چې هغه صفات دی حدیث وجد کړي په خپل سند کې یا په متن کې ګوره هر یو حدیث چې کوم وجد شوی دی کنه اېده په سو وزن باندې وجد شوی دی لکه د صفات سدي نو موږ ته کله صفات پته ولګدا بس موږ ته رانا کولا وشلا متن کې یا څنګه وذالک د دل پر لین تمکن بعد ذلک چې موږ قدرت حاصل کو او دارنګ پیواله حاصل کو بعد پس ته من تحدید الطریقه الایسر ا دغه محدود کول او دغه لاري طریق چې هغه اسانه ده والاقرب چې اقرب ده منالن په اعتبار د اغسطلو یعنی چې هغه اقرب طریقه ده په اعتبار د اغسطلو لنسلقها فی الاصول الى تخریجه دل بار چې دغه طریقه موږ او چلو اصول کې الى تخریجه چاته تخریج ته د حدیث ته دا شیخ ولدی استقرایی العملی او ما سکه جده یو تحقیقی یو عملی چې د تتبع او تلاش دی و بحث نظر
او ما څخه زما نظری زما د نظر یو یعنی مته تلاش ته لکه استقرائی سے تتبع تلاش ته وي عملی و بحث نظری او دارنګ نظری بحث په طرق تخریج الحدیث التي په دغه حدیث په طرقو کې تخریج کې د حدیث د تخریج په طرق کې التي يمكن چې ممکن وي چې ان يسلك الباحث چې تلاش کوونکې هغه طریقې لرا د تخریج او چلے لتخریج الحدیث پار د حدیث تخریج کولو نو ظاهر لی دیکھو ولدی استقراء عملی بحث نظری نو ظاهر لی دا دغه سر لګي نو مال پر ظاهر لا چې ان طرق التخریج چې طریقې تخریج لا تزيد عن 5 دا د 15 طریقو نه بار نه او 15 د ذکر کړي وهي هغه دادی ګره د طرق تخریج دادی التخریج عن طریق معرفت راوی الحدیث اول به تخریج کوي د هغه طریق باندې هغه لار باندې پہچان مې پاک پہچان د راوی د حدیث د صحابهونه صحابی د معلوم دی نو صحابی بیا پته لګی لکه دویم طریقه تخریج عن طریقه معرفت اول لفظ چا اول لفظ ته د حدیث معلوم دی د متن د حدیث نه نمبر دیم تخریج عن طریق معرفت لفظ بارز چې تا تخریج کوي د هغه لارې نه طریقې نه چې پاک پہچان د لفظ بارز دی سرګند دی او لایق سور دوران یا دا الفاظ دی چې دغه دوران چې زیات نه دی من ای جزء من متن الحديث د متن د حدیث نه چې کوم جزوی لکا نمبر 4 التخریج عن طریق معرفت موضوع الحديث تخریج کول موضوع د حدیث د پہچان نه بعد چې حدیث تعلق چې د جهاد سره دی جو په جهاد کې معلوم کې یا حدیث تعلق د چا سره دی د موارث سره دی په میراث کې معلوم کې او موضوع من موضوعاته یا دغه موضوع ته معلوم ده د موضوعاتنا نو چې موضوع معلوم شله نو بس د حدیث تخریج ما سان شو ان کان یشتمل عدد ها اگر که حدیث مشتمل په ډیر معنی من الموضوعات لیکن یو موضوع ته خاص معلوم شله نو بیا په هغه موضوع کې به ګوري لکه نمبر 5 ان تخریج عن طریق النظر تخریج شی هغه طریقې د نظر نه د غور فکر نه فی صفات خاصه په خاص صفاتو کې هغه کومګه په سند د حدیث کې بګوري یا په متن کې دراوی هغه صفات بګوري د متن بګوري چې متن څنګه دی څنګه نه دی لکه ویل ک تفصیل هذه الطرق الخمسه او استام خامخته هغه طرق خمسه تفصیل علی التوالی په در په ان شاء الله اور پسې بیا دا ویو خان